بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو تقابل ادیان کې مقدمه شروع و. نن په مقدمه کې اخیرنی سبق دی قبل از تاریخ مذاهب کی دریافت کا ذریعہ. د تاریخ نمخ کې د مذاهب د دریافت دغه د بیامنتو ذریعہ توجه کوي. دی وی نن سبا چې زموږ مخې ته کم ذرایع او آلات دي او تاریخ پروت دی. دو درې صدۍ مخکې چې تاسو لاړ شئ مناسب دا نه بیامونتی کېدل. دو درې صدۍ مخکې دا نه مونتی کېدل، د دې وجود دو درې صدۍ مخکې نه و مناسب. او هغه وخت کې دغومره ذرایع هم نه وو، دغومره تاریخ ته چا توجه هم نه ورکوله چې دغومره هر څه محفوظ کړي. دا د دغه څو صدونه وروسته شروع شوې ده. نن سبا چې کوم تقابل ادیان مونږ وایو څومره په دې باب په دې موضوع باندې مواد مخې ته پراته دي، دا په دوه ذریعو سره حاصلېږي. یو ذریعه دا وي اوس هندومت مونږ وایو، بودمت وایو، مونږ جینمت وایو، مونږ د کم یو چې وایو، دا یو ذریعه دا وي یو څوک لاړ شي د هغه هندوانو سره اوسېږي، وخت تېر کړي، د هغوی ژبه زده کړي، د هغوی سره دومره زمانه پاتې شي چې د هغوی رسم و رواج، د هغوی حالات، د هغوی عبادات وګوري، د هغوی زندگی او ژوند وګوري. د هغې نه پس دا خاکه دی پیش کړي چې او د دې مذهب د دې دین والا د مذهب او د دین خلاصه دا شی. لکه تاسو که کتلي وو د ضرورمن کې ډېر مخکې یو تفصیل راغلی و، خستوار یو مضمون و، دې کې انګریزان راغلي وو، دا د پښتنو کلچر او د دوی تهذیب یې زده کوو. نو د هغې دپاره دیو په دې پښتنو کې دومره ننوتي وو چې ځان مسلمان شو کړ، وزیرستان ته راغلی و، افغانستان وزیرستان کې وخت تېر کړی. مکمل کلکه پښتو یې زده کړې وه. هغه پښتو به زما او ستا په شان دغسې ویل پته به نه لګېږي چې دا پښتون نه دی، انګریزانو غیر دینه وو. بل دلته چې راغلي وو لباس یې د پښتنو اختیار کړی وو، رسم و رواج، رهنا سهنا اډنا بیډنا ټول یې د پښتنو اختیار کړي وو، چا نه پېژندل. نو دومره زمانې تېره کړله چې دا هر څه یې زده کړله. نو هغوی زمونږ د پښتنو کلچر، زمونږ تهذیب، زمونږ نظام، زمونږ دین د هر شی زده کړو ویې وړل او مستقل هغوی په هغه ځینې کتاب ولیکو. یو ذریعه دا وي. دویمه ذریعه قبل از تاریخ مذاهب د هغې د دریافت، د هغې د پېژندو، د هغې د بیاموندو. دویمه ذریعه چې وي هغه د اثار قدیمه که تاسو کتلي کودایي شروع شي یو ځای کې، نو هلته د هغوی عبادتخانې اثار بیاموندی شي، هلته بوتان د هغوی بیاموندی شي، هلته بعضې کتبې په هغې بیاموندی شي چې په هغې باندې لیکل کړي. نو یو دا ذریعه ده، د دې نه بیا موږ ته پته لګېږي یاره دې خلکو د بوتانو عبادت کوو، د دې خلکو د عبادت طریقې دا وې، د دې خلکو تهوار دا و، دا تفصیلات. خو دی وایي چې دا دواړه ذریعې څه قطعي نه دي، لہذا تاسو مخې ته چې کوم څیز پروت دی دا قطعي نه دی، دا قطعي یو خو آسماني ادیان دي، نو خو قطعیات دي. یو دا نور دي چې هغه آسماني نه دي. نو د هغې په باره کې چې د تقابل ادیان په موضوع زموږ مخې ته څه پراته دي دا قطعي نه دي، دا ضروريات دي. وایه منصب منصب ته یې مه وایه، تاسو کې اردو څوک ویلی شي؟ کراچۍ کې وخت تېر کړی بهتر راشه، دې خوا دلته راشه، ته راوړه دلته وایه. قبل از تاریخ مذاهب کی دریافت کا ذریعہ. دریافت معنی بیامونتل. خان زمونږ اردو پښتو کې د پارسي دومره الفاظ مستعمل دي چې د هغې دپاره که سړي پارسي سره څه نه څه مناسبت نه اکثر بیا نه پوهېږي. اوس کې تاسو لیکلي تاریخ نویس، سټام نویس، تر نویس د پارسي لفظ دی لیکونکي ته ویلی کېږي. چولې پروش، پروشیدن، بیچنا، پروشت مضارع د پارسي لفظ. تقریبا دومره الفاظ پکې دي که نه، دومره نوشته لیکلی شوي. نو د پارسي زمونږ په دغه کې ډېر زیات دی، او دې وجه زمونږ اصل اولنۍ ژبه پارسي وه. زمونږ زیاته ذخیره علمي هم پارسي کې غوڅه ټوله اردو ته کړله. ونه څه وایه. موجودہ زمانے میں فن تحریر و طباعت اپنی تدریج. اکثر مونږ د الفاظ وایو که نه، اوس د فن تحریر، فن دغسې د عربۍ لفظ زمونږ عربۍ لفظ مونږ راواخلو، هغه هم په دقه کې وایو. هغه مضاف مضاف الیه مونږ د عربۍ راواخلو، مونږ یې په پارسۍ کې مضاف مضاف الیه، نو مونږ په مضاف باندې کسره ووایو. اوس ګوره یو لفظ تاسو راواخلئ چې هغه د عربۍ دی،
مثلا ها اوس بنت لبون مونږ وایو بنت لبون ده خو مونږ وایو بنت لبون اصل کې پارسی کې اصول دای مناسب په پارسی کې مضاف چې وي دا مجرور وي په فارسی کې مضاف مجرور د زمون په علاقو کې چې مستعمل دي ټول ما اردو کې یا پښتو کې نو هغه کې ټول هم د عربي الفاظي او مضاف چې هغه په کې سوې مجرور وي دغه وجه دا چې فارسی کې مضاف مجرور او زمون په اردو پښتو کې ټول اکثر فارسی مستعمل لوي موجودہ زمانے میں فن تحریر و طباعت اپنی تدریجی ارتقاء کی جسم راج پر پہنچا ہوا ہے. آج سے صرف 2-3 صدیاں قبل اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی طرح تاریخ اور تاریخ دانی کا جو ذوق اب نظر آتا ہے قبل از تاریخ ہمیں انسانیت اس چیز سے کوسوں دور نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے مذاہب سے پردہ اٹھانا خاصا مشکل ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اس کے 2 ذریعے ہو سکتے ہیں لیکن ان سے بھی کسی حد میں نتیجے تک پہنچنا یقینی نہیں. نمبر 1 عصر حاضر کی بنیادی مذاہب. ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے والا اپنے زمانے میں موجود مذاہب کے عقائد اور عبادات کا خوب سنجیدگی اور غور و فکر سے مطالعہ کر کے قبل از تاریخ مذاہب تک کچھ رسائی پا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ان لوگوں کی زبان سیکھنا اس کے رسم و رواج سے کامل طور پر شناسائی حاصل کرنا اور ہر طبقے کے لوگوں سے رابطہ رکھنا انتہائی ضروری ہے ورنہ معلومات ناقص رہتی ہے. نمبر 2 علم آثار قدیمہ. محکمہ آثار قدیمہ جو مختلف مقامات پر کھدائی اور کائنات کے سربستہ و گمگشتہ ضرور سربستہ پارسی لفظ ده بستن کولنا بستت مزه سربستہ کلاو شوی و گمگشتہ او گمگش یعنی ورک شوی معنی ده شابه کائنات کے سربستہ و گمگشتہ رازوں کو دریافت کرنے میں مشغول رہتا ہے. اس کے ذریعے بھی قبل از تاریخ مذاہب کچھ حد تک اطلاع ہو سکتی ہے. چنانچہ اس قسم کی حالیہ تحقیقات سامنے آنے پر بہت سے قبل از تاریخ واقعات و حقائق کے چہرے سے پردہ اٹھا ہے اور ابھی اس میدان میں مزید کام کی ضرورت باقی ہے. مولاکار په ضرور مو سره هندومت بشرو د مقدمه ته یاد کړئ سبب ردی خلاصه لیکم بیا په سم کې سبق وایو ان شاء الله زه بل سبق راکړم. سو بچے تلی و بجلی یولس دولس راځي به دولس خوشوي تاسو زری کیږي مناسب تاسو کلاس امیر څوک دی ته مناسب اول کې به مزیرې له اخر کې به مخري چې کله کلاس ختم شي طالبان زی اخر کې به مزیرې چې کم کسان نه وي سبا ته ماته کاغذ راکوي مناسب د یاد وساتي چا په سی میاش کې 3 غیر ذریعہ نه جمع شوي او به خارجي کې دلته غیر ذری بالکل خپل کتاب وباسي چې ورځم لګيري او طالب نه ني او سبا نه بل سبب یې او لا بل سبب یې نه او بس دغه نه خپل تسلسل پاتې شي به سبق نه کوي تاسو کې کم کسان روز ترغلي سورزي او بس هغه مشکل دغه راځي چې شاته سبقونه تل اوس بس کوي سره ریکارډینګ کشتره په حال غوا او ریخه تم چې تر رسیدل اور اول ببل سبا وګ ګرمي د بجلی نشته راته